قیامت پتانه د زکات تپوس کیږي. بل دا شو پلاټونه دي او کورونه دي د کرایا کورونه دي دی معنی د زکات حکم سره هغه ډیره مختصر درته ویم. زما کور دی زه پکې اوسېږم دی معنی خو زکات نشته. بل کور مې واخیستو په کرۍ باندې مې ورکو د خرڅ اراده مې نشته صرف مې اراده دا ده چې دا به زه په کرۍ ورکوم او د دې آمدن به زه اخلم. بالکل د دې کور باندې زکات نشته. کومه کرایه چې تاله راځي که هغه تا سره دومره جمع شوه چې هغه نصاب ته رسېده مطلب 1,20,000 روپۍ وي او په دې 1,20,000 روپو باندې یو اسلامي کال تیر شو نو تا باندې اوس زکات فرض دی ته به ورکوې. خو که د دغه انکم تاله راځي او کور کې خرج کیږي نو په کرایه هم زکات نشته او په کور خو آلرډي زکات نشته. مثلا زده شو کنه اله چې تا سره جمع شي چې راځي او دلته لګي نو کې بس زکات ورکړي. زکات خو په هغه څیز دی چې تا سره نصاب برابر شي او دا نصاب کال کې ټینګ یو کال کې پاتې شي. بل نه لکه 1,20,000 روپۍ تا سره رالی دا 1,20,000 تا استعمالولی د دنه مطلب 1,50,000 جوړې شوې 1,60,000 جوړې شوې د کال په شروع کې دا 1,20,000 وي لیکن چې کله د زکات وخت راغی دا 2 لکه وي نو زکات په 2 لکه کې اوس ورکوي. دا ټول به را جمع کړي او په 2 لکه کې مطلب دا دی 40مه حصه به د الله په نوم باندې ورکوي. 40مه حصه فیصد نفع 40مه حصه به د الله جل جلاله په لاره کې ورکوي. په 1,00,000 کې 2,500 روپۍ راځي. 1,00,000 کې 2,500 روپۍ راځي. اوس بله ته کور اخلي او خرڅوي اوس په د دې په ټول قیمت کې زکات ورکوي په شرط دی په کومو پیسو چې د دا کور واخیستو هغه پیسې څومره دي چې هر څومره دي دې معنی کال تیر شو تا سره دې کې تا یو کور اخیستی بل دې اخیستی دا ټولې به را جمع کې او د دې ټولو به زکات وباسي. د کورونو د اخیستلو د خرڅولو حکم بیا دغه دی چې ته به بیا په کور کې زکات وباسي سره د ګټې چې څومره وګټې ټوټل به را جمع کې 1,00,000 کې 2,500 وځي 100 لکه دي هغه ټولې به ته وباسي. اوس ته یو پلاټ واخیستو په پلاټ کې 3 خبرې دي. یوه خبره دا ده چې یاره ما دا پلاټ واخیستو په دې نیت چې زه به بیا خرڅوم دې کې چې کال برابر شي زکات پکې شته. د پلاټ چې هغه وخت کې څومره قیمت او د خرڅ په وخت کې لکه اوس چا بل کال پلاټ اخیستی په 12,00,000 مرلوه اوس قیمت 13,00,000 دی ته به په 13,00,000 کې زکات وباسي. دا به نه وي چې دا خو ما په 12 اخیستی ته چې اوس خرڅې په 100 بیا خرڅې که په 12 خرڅې ټیک ته په 12 کې زکات وباسي چې په 100 خرڅې اعتبار به هغې دی. یو خبره شه. دویم نیت دې دا وکړو چې پلاټ دې واخیستو خو نیت دې نه د خرڅولو شته او نه دې د کور د جوړولو شته بس پلاټ مې واخیست دې کې تا باندې کال تیر شو 2 تیر شو دې کې زکات نشته. دریم نیت دا دی چې یاره دا پلاټ مې واخیستو په دې به ځان له کور جوړوم 20 کاله تیر شو 10 کاله تیر شو 1 میاشت کال دې باندې زکات نشته. پلاټ ته د کور په نیت زکات پکې نشته. پلاټ ته یو نیت هم نشته نه د کور او نه د خرڅولو او نه د پراپرټۍ هیڅ نیت ته نشته دې کې زکات نشته. پلاټ ته په دې نیت ته یې خیر چې دی به زه خرڅوم د ګټې په نیت باندې نو په دې کې څه شی دی زکات دی په دې کې. باقي دکانداران دي دکانونو دغه حساب کتاب دی چې دکان کې څومره مال پروت دی د 1,00,000 روپو دی او کال اسلامی کال یو ګوره دا یا ساتي ګوره زکات چې کله ورکوي هغه به په قمري حساب ورکوي په شمسي به نه ورکوي دا عیسوي باندې به نه ورکوي. ښه د زکات دپاره اسلامي میاشتو کې موږ او تاسو دپاره خیر پروت دی. د اسلامي میاشتو زکات لږ راځي او د غیر اسلامي میاشتو زکات ګوره زیات راځي. بیا نو څه خبره ما کوله دا دکان حساب کتاب چې دکان کې ستا څومره مال پروت دی د باندې کال تیر شو ټوټل حساب کتاب به وکړي
په هغه وخت کې 1 لاک وي، اوس 4 لاکو ته رسېدلي، زکات به به یې ته د 4 لاکو ورکړي. قرض دی در په تا باندې یا ستا په چا دی، قرض چې څومره دی هغې سره به مال مخامخ کړي. هغه مال نه علاوه که دغه مال نصاب ته برابرېږي او کال پې تېر شوی، دې کې به زکات وباسي. ستا په چا باندې قرض دی، نو اوس تا ته ښه پته ده چې دی به یې راکوي، نو اوس تا خوښه ده که اوس نه پکې زکات وباسي او وایي چې که نه کله دې ماله راکړي بیا به پکې زکات وباسم، که 2 کاله پسې درکړي که 3 کاله پسې درکړي، د ټولو کلونو زکات به وباسي. چاله دې ورکړي تا ته پته ده چې بهی دې ماله پیسې نه راکوي، دا لاړې، نو چونکې ته د هغه مال مالک دی نو هغې باندې پته باندې بیا زکات هم نشته. بله دا ده اکثر زنانه د لوریانو له داج جوړوي، داج وله کوي که نه، نو په داج کې دا مسله یاد ساتئ چې لوښي وغیره خو دې بار کا، خو هغه لوښي چې کال او 2 پې تېر شي همداسې پراته دي او د استعمال یې را نغی، استعمال یې نشته، بیا به ورکې دا هم راځي. خو خصوصا هغه سونا چې تا لور له کړې ده او دا دې مالکه کړي 2 تولې دي 3 تولې دي او په دې باندې کال تېر شو، ستا دا لور بالغه وه، د بلوغ دپاره خپل علامې دي، که علامې نه وي نو 15 کالو ته چې ورسي دی به بالغ تصور کېږي، هلک او جنۍ دواړه. نو اوس ستا دا لور ده، یوه ده 2 ده، تا ولد سونی یو شی بل شی ایښی او د دې مالکه ستا دا لوریانې تا ګرځولي وي او ستا دې لوریانو سره یو دې وخت کې یوه توله ده او 1500 روپۍ دې ورسره په دغه لور باندې د زکات فرض دی. دا به اوس کو وایي چې یاره زکات خو 2500 راځي مثال خبره او ما سره خو 1500 روپۍ دي، سونه به ورانه کې چې څومره زکات راځي هغه به دې په خیل اسماني ورکړي. دا خو مې کالې کنډمیږي، لاکټ مې کنډمیږي، دې کنډمې منډمیان اسلام کې دې چلیږي، دا به کنډمې او زکات په وباسي. کومه لور د هغه نابالغه ده، تا وله 20 تولې کالې جوړ کړی دی، نابالغه ده، دې باندې زکات نشته. بلوغ ورکې څه دی شرط دی. بله دا ده ته خو سونه او هر څه کې خو فلحال ته ځان مالکه ګڼي چې دا زما دي او نو اوس دا زکات په تا باندې فرض دی، په هغه ماشومه باندې نه دی. بله دا ده اکثر ښځې سره کالی خاوند وایي زما وش نشته چېرې زه زکات ورکمه، تا باندې زکات ورکول د سره شته دی نه، نو څنګه ستا وس نشته. زکات چې د څوک د سونی مالک دی په هغه باندې زکات فرض دی، دا زکات په خاوند باندې فرض نه دی. ګوره دا مسله یاد ساتئ، ډېر خاوندان پریشانې چې زکات په کوم ځای نه ورکوم او ډېرې ښځې پریشانې چې خاوند په وس کې مې نشته. ستا د سونی سره د خاوند تعلق نشته، چې ستا ملکیت دی، ستا مهر دی، زکات پې امته ورکې او په دغه حساب باندې به وباسي، د سونی ټوټل قیمت به ولګي او بیا به په لاک کې 2500 روپۍ د الله په نامه باندې وباسي. دا ټول به راغونډې چې 16 لکه جوړېږي په 2500 کې به هغې له بیا ته سره ورکې. نو دا یاد ساتئ، او خاوند وایي چې ما څه شته، ښځې ستا په ځای زکات زه ورکوم او ښځه ورته ووایي. ګوره دا یاد ساتئ چې ښځه پرې رضا یا نه، چې ښځه وایي او زه سیده ورکه زکات، بالکل خاوند د ښځې په ځای زکات ورکولی شي، خو چې حکم ورته ښځه وکړي. یا سونه د سړي ده د ښځې نه ده، ښځه ځان نه مالداره ده، خاوند ته وایي ستا سونه ده خو زکات دې زه وباسم، خاوند وایي او وباسه، ورکولی شي زکات. خو دواړه په یو بل باندې لازم نه دي چې یاره ته به وباسې ته زما